واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. الله جل شانو فرمایي چې او یریږي د هغه عذاب نه چې هغه صرف په ظالم باندې باندې راځي، بلکې د هغه عذاب چې کله راشي به په ټولو باندې راځي. سورة الانعام آیت نمبر 42. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. دينا مخي آيات مباركو کی الله جل شانه منکرینو د قرآن او منکرینو د توحید هغوی ته مختلف قسمه زجر زورنا د ارشاد فرمایل، او دا چې کم خلق زموږ د آیتونو انکار کوي دوی په تیارو کې پراته دي او کانه دي، دوی چاړهګان دي. الله جل شانه چاته وغواړي هدایت ورکي او چاله چې وغواړي هغه گمراه کی. او بیا فرمایل چې کچری تاسو باندې قیامت واقع شي یا پتا تاسو باندې عذاب ناګهانه راشي، اے مشرکین تاسو بیا چاته رجوع کوئ چې کله مشکل وخت راشي نو یو د الله نه سوال کوئ، هغه نه غوښتنه کوئ، او چې کله تاسو باندې راحت راشي نو بیا د الله جل شانه ذات هغه تاسو هیر کوي. نن چې کوم آیتونه مبارکه ده پدې کې الله تبارک وتعالى د مخکینی امتونو مثال بیانوي چې هغه امتونو ته هم کله پیغمبر راغی او خلکو طرف نه د هغه پیغمبر تکذیب وشو، نو ابتداءً الله جل شانه پاغوی باندې یو مصیبت، یو تکلیف، یو بیماری او یو مشکل ور باندې راوستو. دې د پاره چې دوی د الله تبارک وتعالى په حضور کې تضرع کی، عاجزی کی او خپل احوال او حالات چې دغه بدل کی. نو چې کله الله تبارک وتعالى دوی ته مقور کړه نو بیا هم دوی عاجزی اختیار نکړه او د دوی زړونه سخت شو او شیطان دوی ته د دوی هغه ګناهونه ورته خیسته ښکاره کړو، نو بیا الله تبارک وتعالى په دوی باندې عذاب راوستو. ولقد ارسلنا او یقینا لګره زمونږه رسولان الى امم ډیر امتونو ته من قبلک تا نوړان دي فاخذناهم پسون والمغویل بالبأساء پسختی د مال والضراء او په مرزونو سره لعلهم يرجعون د پاره دي چې دوی عاجزي وکړي الله ته. مخکینی انبیاء کرام پیغمبران چې کله رالل نو دا غوی تکذیب وشو، نو الله جل شانه هغه تکذیب کوونکو خلقو ته جزوی عذاب ور باندې راوستو، مالی مشکلات
او دغسی قحط سالی او دغسی مختلف امراض بیماریانی دې لپاره چې لعلهم يتضرعون چې دوی الله جل شانه ته عاجزي وکړي. نو دې آیت مبارکه نه معلومه شو چې کله هم یو قوم د الله تبارک وتعالى نافرمانی وکړي نو په دنیا کې الله جل شانه هغه ته جزوی طور باندې ازمائش په طور باندې سزا ورکړي او هغه سزا کله د غربت په صورت کې وي د مالی بحران په صورت کې وي یا د بیماری په صورت کې وي. مقصد د الله تبارک وتعالى دا چې لعلهم يتضرعون چې زما د بنده ماته تضرع کی او ماته عاجزی اختیار کی. لہذا حدیث پاک مفہوم دے چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مومن او د کافر مثال داسې بیان کړی دی چې کله مومن بنده په د باندې مصیبت راشي او تکلیف راشي او بیماری راشي یا مختلف ازمایش ور باندې راشي نو دی فوراً د خپل محبوب رب طرف ته متوجی شي او دعاګانو کې مشغول شي او رجوع الی الله او کی کم گناهونو کې کړوي او گناهونه پرېږدي توبه استغفار وکي او دغه بیماری دغه غربت دغه مفلسی او دغه پریشانی او دغه امتحان د لپاره د الله تبارک وتعالى ته د نزدیکېدو ذریعہ جوړ شي. او د کافر مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام زناور سره ورکړی دی چې زناور خپل مالک چې دی هغه راولي اوتړي او خوراک اسکا قر باندې بند کی او روز دو درې ولا سزا ورکی او چې به کولو پری دی نو سیده لاړ شیخ پر خوراک اسکا شروع کی هیڅ احساس او ادراک د دې خبرې نه کوي چې زه خپل دی مالک ولی وتړلم زما دی تړلو مقصد سو ولی دا دو درې ورځې مال سزا راکو زما دی امتحان او زما دی سزا ور کېدو وجه سوا د دې احساس ورسره نه. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته دغه انسان چې هغه کې احساس نوي سوچ او فکر نوي تدبر نوي د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم ازمایش راځي د احساس ور سره نه دغه مثال د زناور سره ورکړي. لہذا چې کله هم یو مؤمن مسلمان باندې ازمایش راځي بیماری په صورت کې وي د مالی بحران په صورت کې وي مالی مشکلات په صورت کې وي خوشحالي په صورت کې وي دا ټول د پاره چې لعلهم يتضرعون چې دوی عاجزي کړي الله تبارک وتعالى په حضور کې. مقصد دا چې د الله جل شانه ته خپل ځان نزدیک او بیا هغه بیماری چې کم بیماری کې یا کم مصیبت کې او کم تکلیف کې یو مسلمان رجوع الی الله وکي خپل رب ته نزدیکی ځان توبه استغفار وکي رجوع الی الله وکي الله تبارک وتعالى طرف ته متوجی شي دا بیماری د لپاره رحمت وي دا د الله تبارک وتعالى طرف نه د خپل دی بنده د لپاره رحمت وي رحمت ذریعہ وي. او هغه مصیبت او هغه بیماری چې پاغي کې یو بنده د الله تبارک وتعالى طرف ته رجوع کولو پځې باندې د خپل اعمال او اصلاح کولو پځې باندې نور هم د الله جل شانه نه لری شي او ګیلې شکوي شروع کی نامناسب الفاظ استعمال کی او ناشکرې کلمات وای مایوس شي نا امید شي توبه استغفار اون کی نو دقه ازمایش دغه بیماری په د باندې د الله تبارک وتعالى طرف نه عذاب دی. نو د هر بیماری او د هر مصیبت او د هر پریشانی معلومولو دغه طریقه ده چې کله د یو بیماری د یو مصیبت د یو غم او پریشانی نه بعد د یو مؤمن پزړه کې د الله تبارک وتعالى مینا محبت سوا شي استغفار رجوع الی الله توبه تائب خپل
اصلاح اعمال طرف ته متوجی شي نو دا بیماری یا دا مصیبت او دا پریشانی اصل کې د الله تبارک وتعالى طرف نه رحمت دی. ځکه حدیث پاک مفهوم دی چې یو کس الله تبارک وتعالى ځان ته نزدیکول غواړي او ډېر اوچت مقام ته ورکول غواړي خو د خپل عمل په ذریعہ باندې دا کس هغه مقام ته نشي رسیدي. الله جل شانه په د باندې یو بیماری راولي یو مصیبت راولي یو غم راولي او هغه مصیبت او د غم د وجنه د کلونو عبادت منازل چې دی هغه تیږي. لہذا دغه بیماری په وجه د استغفار په وجه د رجوع الی الله په وجه د الله تبارک وتعالى سره تضرع او عاجزی او انکساری دا بیماری د پاره د رحمت ذریعہ وګرځي. لہذا موږ او تاسو ته الله جل شانه دا مثال بیانې چې تاسو نه مخکې چې کوم قومونه او امتونه تیر شوي دي هغوی به هم چې کله نافرمانی وکړه ابتداء الله جل شانه جزوی طور باندې هغوی له عذاب ورکړو. څرنګه چې موږ او تاسو حالات دي دا ټول دي د لپاره مشکلات راځي پریشانی راځي بدامنی او دهشتګردي او داسې نور مالی بحران او منګایي وغیرہ دي د لپاره راځي چې لعلهم يتضرعون چې دوی د الله تبارک وتعالى سره بغاوت بند کړي. د الله کلام قرآن مجید په شان دی کتاب کې دونه بعد موجود کې دونه بعد د ملک نظام د ملک عدالتي نظام د ملک سیاسی نظام دا ټول د اغیارو په طریقه باندې روان دي. نو چې کله د الله جل شانو احکامات شاته وګرځول شي او د اغیار او د کفارو په طریقې باندې د مسلمان ژوند تیرېدل شروع شي نو بیا خو عذابونه خامخا راځي. دا بیا هم جزوی او وقتی عذاب دی چې کله من حيث القوم د الله تبارک وتعالى طرف ته رجوع ونکړي شي. ورپسې آیت کریمه کې الله جل شانو بیا د خلکو وبال ذکر کړی دی دا غوي بدی ذکر کړی دی. الله تبارک وتعالى په دوی باندې جزوی طور باندې وقتی طور باندې عذابونه ازمایښونه ابتلاګانی امتحانات راوستو چې دوی ما سره تعلق پیدا شي. نو بیا هم چې کله داسې ونشي او زړونه سخت شي نو بیا د الله تبارک وتعالى طرف نه داسې عذاب هغه راځي چې هغه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. الله جل شانو فرمایي چې او یریږي د هغه عذاب نه چې هغه صرف په ظالم باندې باندې راځي بلکې د هغه عذاب چې کله راشي به پټولو باندې راځي. لہذا چې کله د الله تبارک وتعالى سره مسلمان بغاوت شروع کی د الله جل شانو احکامونه مخ واړي او د الله تبارک وتعالى د کتاب مطابق فیصله کول پریدي او د الله جل شانو سره سحر او بیګا په اعلان جنگ کې وي د سود په صورت کې د نور ګناهونو په صورت کې بیا الله جل شانو ابتداء جزوی طور باندې عذابونه راولي. او چې کله یو مسلمان دغه بیماری نه دغه مصیبت نه دغه پریشانی نه عبرت واخلي او خپل اعمال اصلاح وکي نو دا بیماری دا مصیبت دا غم دغه مسلمان د لپاره باعث رحمت او باعث خیر او باعث برکت دی. دا د الله تبارک وتعالى سنت دی داغه مبارکه طریقه ده چې خپل بندگان چې ځان ته نزدیکي نو لږ ډېر سزاګانی ولا ورکی او لږ ډېر جزوی طور باندې مصیبتونه تکلیفونه ور باندې راولي بیماریانی او مالی تنگ دستی وغیرہ چې زما د دې بنده ما سره رجوع او ما سره تعلق پیدا شي. خوش قسمت خلق هغه وی چې هغه د خپل بیماری په حالت کې د مصیبت په حالت کې د پریشانی په حالت کې د الله جل شانه د من هغه مضبوطی سره ونیسي مایوس نشي او ناشکرې کلمات په جبه باندې ونوي کثرت سره استغفار وکي د الله رب العالمین په هر تقسیم او په هر فیصله باندې راضي او مطمئن وي دا ډېر خوش قسمت خلق وي او ډېر نیکبخت خلق. ولقد ارسلنا او یقینا لګل د موږ رسولان الى ډېر امتونو ته من قبل کا تا نوړاندي فاخذناهم پسونی والمغوي بالبأساء پسختی د مال والضراء او په مرزونو سره لعلهم يتبرعون د پاره دي چې عاجزي کړی الله جل شانه تا. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.